خپل شناختی کارت چې دی دا به ډیجیټل څنګه کوئ؟ لکه ستاسو شناختی کارت ته بیا ضرورت نه موبایل تاسو ښایي او ستاسو په موبایل باندې کار کېږي، ځکه حکومت چې دی تاسو ته اساني جوړه کړي. دا شناختی کارت چې دی دې ګرځولو ته ضرورت نشته. تاسو خپل موبایل چې دی په دې کې خلکو ته شناختی کارت ښوئ چې دا زما شناختی کارت دی. نقل ته هم ښه په اسانو سره ایستلی شي، هر سره چې دي تاسو د خپل موبایل نه کولی شئ. ځکه د حکومت چې کوم اپلیکیشن نشتلی دی پاک ائیډینټي ایپس، په هغې کې تاسو ډېر کارونه کولی شئ. نو خپل شناختی کارت چې دی دا پکې تاسو هم ډیجیټل کولی شئ. نو په دې ویډیو کې دغه طریقه ښیم. په هغې اپلیکیشن کې تاسو په آرامبي هم جوړولی شئ، شناختی کارت چې دی هغه پکې هم جوړولی شئ، ایپارسي پکې هم جوړولی شئ، د وسلې لایسنس پکې هم جوړولی شئ، ګاډه چې دی هغه پکې هم بل کس ته اړولی شئ، لکه چې د چا په نوم راوتلی نو هغې بل نوم ته هم ور شي او خپل نوم ته ګاډه چې دی هغه هم راړولی شي. که ستا نو ګاډه د بل کس په نوم باندې هغه راړولی شئ، الان سات د اسلام آباد نمبر چې کومې دي هغه پکې تاسو هم کولی شئ. داسې نور ډېر سهولیات چې دي هغه په دغې اپلیکیشن کې دي. نو موږ د خپل آی ډي کارت چې دی دا ډیجیټل کړی دی، د هغې طریقه چې دا هغه راته زه ښیم چې تاسو به خپل کارت چې دی دا به څنګه ډیجیټل کوئ. نو په پلی سټور کې به پاک ائیډینټي چې دا به سرچ کوئ، چې څنګه یو سرچ کوو د اپلیکیشن چې کله تاسو کولاو کوئ تاسو ته به داسې کولاو شي، دلته کې بیا تاسو ته دا مخ راشي. نو دلته کې دا سپین دغه شنې لیکلي او سپین ځای چې دی نو په دای باندې چې زور وکړئ نو د دې ځای نه تاسو اکاونټ چې دی هغه تاسو جوړولی شئ. بیا دا شنه پټه او سپین لیکل چې دي نو په دې کې سپین دغه دی، دا په دې کې چې ستاسو اکاونټ جوړ شوی نو ایمیل به ورکړئ، پاسورډ به ورکړئ، یا به کولاو شي. نو اکاونټ چې دا موږ جوړ کړی که طریقه نه درځي نو په یوټیوب کې مظلومیار اوفیشل چې دی دا سرچ کړئ، زموږ د یوټیوب چینل باندې ته راشي، چې هره ته راغی نو د هغه ځای نه تاسو کولاولی هم شئ. نو دلته کې موږ به د ګوتې لاک لګولو، موږ خپل اکاونټ چې دی دا کولاو کړو. نو ګوتې لاک چې کوم ځای کې نو بیا سکرین چې دی دا تورېږي. نو څنګه دا تاسو کولاو کړئ نو تاسو ته دا مخ چې دی دا داسې کولاو شي. دا تاسو یې نه یې دا مخ اوس موږ ته کولاو شو. نو په دې کې دا کارونه چې دي دا تاسو کولی شئ. خپل خاندان چې دی هغه پکې هم کتلی شئ. مایي څنګه تاسو ته د اسلحه، د ګاډي لایسنس او ډیجیټل آی ډي کارت دا هر سره چې دي دا تاسو د دې ځای نه چې دی مکمل کولی شئ. خو زموږ د دې سره کار نه دی، موږ له پاسه خپل کارت چې دی هغه ډیجیټل کوو. نو هغې له به راشو دلته کې ډیجیټل آی ډي دی لیکلی دی، له پاسه به د سر باندې تاسو ته دا نوټیفیکیشن غونته کې به ښکارېږي. نو دا تاسو والی شئ، په اردو کې هم لیکلي. که څوک په انګلیش کې نه پوهېږي نو په دې اردو کې لیکلی دی، په دې اردو کې تاسو دا هم والی شئ. نو دا به تاسو د ځان سره کولاو کوئ. دا موږ کولاو کړو نو مخ چې دی دا تاسو ته تور ښکارېږي، ځکه ریکارډینګ به دې ځای کې نه خو زموږ هلته معلومات پکې پراته وو، معلومات پراته وو نو د هغو سیکورټي هم ډېره زیاته ده. نو سکرین ریکارډینګ چې دی هغه یې تور کړو، لکه سکرین ریکارډینګ چې دی په دې ځای کې تور شوی دی. نو دلته کې دا لاندې اپشن ښکارېږي، دا تور غونته کې به تاسو ته ښکاري، په هغې کې لیکئ یو اپشن دی چې څنګه تاسو ووایئ ګوره دا موږ ووالو چې ووالو نو دلته کې زموږ کارت چې دی هغه ډایرکټ تیار شو ډیجیټل. وایي ټیک دی، ستاسو درخواست چې دی هغه لاړو. زموږ درخواست چې دی هغې ته لاړو، دا چې دی دا موږ ریکارډینګ کړی دی، دا کوم چې موږ تاسو ته پلی کړی دا ریکارډینګ شوی دی. نو موږ د دې ځای نه درخواست چې دی دا وکړو. څنګه موږ دا درخواست ورکړو نو اوس دا زموږ ډیجیټل آی ډي کارت چې دی هغه اوس جوړ شو. په دې ویډیو کې چې دی دا ریکارډینګ چې ما کړی دی نو په دې کې 48 غنټې تېرې شوې، کېدای شي تاسو په کې یو څو غنټې تېرې شي تاسو ته نوټیفیکیشن نه شي، خو زموږ په دې کې 48 غنټې تېرې شوي دي. نو 48 غنټې پس چې دی موږ ته بیا دویم دغه راغلی، د هغې نه موږ ریکارډینګ کړی. زه درته دا ډیجیټل کارت چې دی دا هم ښیم، ځکه ځینې کسان به وایي چې تا خو اوس دغه کړو اوس وشو. نو دا ریکارډینګ و، دغه ریکارډینګ و او اوس چې درته زه کوم ښیم نو اوس موږ ته نوټیفیکیشن راغی، ستاسو دغه چې دی چې د سره لپاره اپلای شوي وه نو هغه اپلای چې د هغه هر سره شوي تاسو خپل کارت چې دی هغه ډاونلوډ کولی شئ. نو د هغې لپاره اوس ګورو ته موږ ته له پاسه به د سر باندې دا نوټیفیکیشن راغلی دی د پاک ائیډینټي یور ډیجیټل آی ډي کارډ وایي دغه چې دی نو هغه تاسو وایي ریډي دی، وایي تاسو یې ډاونلوډ کولی شئ. نو هغه چې موږ څنګه کلیک وکړو نو موږ ته ډایرکټ دا مخ چې دی دا کولاو شو. دا کولاو شو، خپل آی ډي ورکړه. نو آی ډي خو زموږ د مخکې نه تیاره ده، نو موږ پرې ګوتې لاک چې دی هغه لګولی دی، هغه اوس کولاو شو. ورته اوس په موږ ته ډایرکټ چې دی ډیجیټل آی ډي ته به په هغه مخکې به کې سره سره وایي دی دا راغلی ده، نو دلته کوی ډاونلوډ یې کړه. نو موږ به په دې توره پټه او په دې سپین لیکلو باندې چې دی په دې باندې به زور وکړو نو دا به اوس ډاونلوډ شي. چې ډاونلوډ شي نو دا بیا تاسو کتی شئ ډایرکټ ګورو ته. اوس موږ ډاونلوډ کوو، ډاونلوډ کېده چې دی دا شروع شو دی ټایم لګالي چې ډاونلوډ کېږي نو ټایم دی بس دغه شو. اوکې اوکې چې وو د شنه پټه او سپین لیکل چې دی دا وو. زموږ آی ډي کارت چې دی هغه راغی، زموږ نوم راغی، زموږ تصویر راغی، زموږ د شناختی کارت نمبر دغه هم لیکلی دی او دې خوا دا کیو آر کوډ دی. نو دا ډایرکټ د هغو سره چې کوم مشین دی د هغې نه ډایرکټ هم سکین کولی شي، که د یو کس سره مشین دی د هغې نه سکین کولی شي، ستا غونډه ډیټا چې دا هم راغستی شي. او دلته کې دا ډیجیټل آی ډي کارډ یې لیکلی دی، په هغې چې زور وکړئ نو ستاسو شناختی کارت مخ او شاتنی مخ چې دی دواړه تاسو ته دلته کې چې دی دا هم شو کېږي. شیر کولی هم د دې ځای نه شئ، که بل چا ته یې لیږئ نو ډایرکټ یې شیر کولی شئ، په ډاکومنټ په ترو باندې چې دی دا شیر کولی هم شئ. نو موږ به د دې ځای نه چې دی دا به وجودار سره چې دی دا مکمل شو، دا مکمل شو. د دې ځای نه چې دی د دې نه به موږ وځو
موږ آی ډي نه ډایرکټ ووتلو. بس آی ډي چې دی دا دوباره کولاو شوه نو دلته کې زه درته اوس ښیم چې په دې ځای کې تاسو خپل آی ډي کارډ چې دی دا کتی شئ. دلته دا دغه دی، دلته نه ښکارېږي مخامخ، دلته هم نه ښکارېږي. لږ لاندې به راشو چې کوم ځای کې ډیجیټل آی ډي دا یې لیکلی دی ډیجیټل آی ډي. له پاسه به تاسو دلته کې د ایکوټ ته دا ښکارېږي. نو دا ډیجیټل آی ډي چې دا څنګه تاسو ووایئ نو ستاسو ډیجیټل آی ډي چې دی دا په دغه ځای کې پروت دی. نو په دې طریقه باندې تاسو خپل کارډ چې دی هغه ډیجیټل ته وراړولی شئ. د دې فایده دا ده چې شناختي کارډ ګرځولو ته به ضرورت نه وي او ستاسو کارډ چې دی هغه به ستاسو په شناختي کارډ کې دا په موبایل کې که ورک نه شي نو هم به ستاسو شناختي کارډ چې دی هغه په موبایل کې پروت دی. هر ټایم یې ترې ایستی شي، هر ټایم چې دی ستاسو کار کولی شي په سرکاري دفترو کې په کوم ځای کې ستاسو نه تپوس کوي نو تاسو ته خپل موبایل چې دی دا ښووی شئ.